د شپې د مال د حفاظت لپاره او د جان د حفاظت لپاره هره شپه یوې شپېرې بسم الله الرحمن الرحیم د اوده کېدو نه مخکې پکار چې وي ښه هره پیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نن درس کې ان شاء الله د بسم الله ترجمه او د بسم الله الرحمن الرحیم یو څو فضایل وایو او د بسم الله متعلق یو وظیفه تاسو ته وایم. نبی رسول الله والسلام مبارک فرمای الله قسم وخوړ په خپل جلال او عظمت باندې. الله وی زما د په خپل جلال او عظمت باندې قسمی چې انسان هر کار په شروع کېدو کې بسم الله وای نو داسې نشي کېدی چې په هغه کار کې به برکت وي. ها داسې نشي کېدی چې په هغه کار کې به برکت وي. نو بسم الله کې ډېر برکات دي. بل نبی رسول الله فرمای کل امر ذی بال هر هغه کار چې هغه ښه کاري لم یبدأ ببسم الله فهو اقطع واجزم. هر یو ښه کار نه تا مخکې بسم الله ونه وي نو دا کار به سیه دا به مقطوعي دا به داسې لکه سارو چې لکې کټ شوي. ښه دا به داسې لکه سارو چې لکې کټ شوي. د بسم الله ډېر فضایل یا یو روایت کې راځي چې انسان د شپې اوده کېږي او د یوې شپېرې بسم الله الرحمن الرحیم وي. یو انسان د شپې اوده کېږي او د اوده کېدو نه مخکې یوې شپېرې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي نو داسې نشي کېدی چې په دغه شپه باندې دې څوک مړ کړي او یا ته غلان مال یوسي. ښه د شپې د مال د حفاظت لپاره او د جان د حفاظت لپاره هره شپه یوې شپېرې بسم الله الرحمن الرحیم د اوده کېدو نه مخکې پکار چې وي. ښه هره پیره. یا وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له یو د روم بادشاه خط راولېږي او په خط کې ورته حضرت زما په سر باندې ډېر درد راځي او درد انتهایی ډېر تیز درد دی چې ډېر زیات مې بېسوره کړي. د روم بادشاه نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له مقابله کې یو ټوپۍ راولېږله. وی دا ټوپۍ په سره وه نو چې کله د روم بادشاه به هغه ټوپۍ په سر کړ درد به غیب شو درد به ختم شو د سر او چې ټوپۍ به لرې کړه نو درد به پې بیا راغی. نو یو پیری سوچ وکړه چې د ټوپۍ کې داسې څه کمال دی چې په سر یې کړم نو درد غیب شي چې د سر نه لرې کړم نو بیا پې درد راشي. و چې هغه ټوپۍ راکولو کړه ویې کتل په هغې کې یو دونه کاغذ و چې هغه کاغذ یې راکولو کړه نو په هغې کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی شو. نو پوه شي چې کمال د دې ټوپۍ نو کمال د دې بسم الله و چې یو بسم الله د انسان د سر نه درد غیبوي نو دې کې ډېر کمالات دي. یا یو انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی هغه فرمای وی یو کس د احد په جنگ کې د احد په دغه کې په جنگ کې دی گزار په اوشه نو زخمی شو صحابي نو هغه نه د زخمی او د درد په وخت کې داسې اواز دی وته اواز دی وته نو نبی رسول الله مبارک ورته او فرمایله نبی رسول الله مبارک ورته او فرمای ک د دې په ځای باندې ته بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله دی ویلې و نو د مرګ نه مخکې به تا په جنت کې خپل محل لیدلی و. دونه کمال دی بسم الله. که د درد په وخت کې بسم الله ویلې وه نو الله به تا ته د مرګ نه مخکې په جنت کې خپل محل کولی و. نو بسم الله ډېر فضایل دي. هر کار چې شروع کوې نو بسم الله وایه. ښه نور داسې بلا کمالات دي پکې. یو روایت کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې انسان په هر درد په وخت کې بسم الله ووایي. یا انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې انسان اسم په کاغذ باندې بسم الله وی من كتب بسم الله الرحمن الرحیم لتعظیم الله چا چې اسد د تعظیم د پر په کاغذ باندې بسم الله ولیکله نو غفر له الله تبارک وتعالى به بخنه وکي په دې باندې نو په کاغذ په لیکلو باندې الله بخنه کوي نو په ویلو باندې به سونه کمالي. نو ترجمه ته وکړي بسم الله شروع کوم په نام د الله الرحمن چې مهربان دی الرحیم چې رحم کوونکی دی. بسم الله شروع کوم په نام د الله الرحمن چې مهربان دی الرحیم چې رحم کوونکی دی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا امين الحمد لله رب العالمين. الله مونږ چې دا کوم درس ولستو خدای خپل دربار نه کې قبول او منظور کړي. دا کوم مرګري درس تناسي څه قسم مشکلات الله مشکلات دفع کړي. الله د دې درس په برکت باندې څه قسم مشکلات ختم کړي. الله په کوم مرګرو باندې قرضه د خدای د قرض د عذاب نه اوساتي. نور څه قسم مصیبتونه دي الله مصیبتونه خدای دفع کړي. الله زموږ یو مرګري عزت فقار بای بچي بار د خدایا
د حلال رزق تنظیم خدای وکړي. څه مشکل کې ګیر دی خدای د ویزې مسله الله مسله په خپل قدرت باندې خدای ختمه کړي، ویزه ورته په اسانه باندې ملو کړي. د کومو مرګرو څه قسم مشکلات دي، آفتونه، مصیبتونه، دردونه خدایا ته ختمولو والا ذات خدای ته ختم کړي. الله د حلال کسب او د حلال رزق تنظیم هم خدای وکړي. زموږ ټولو مرګرو له حلال رزق ورکړي خدای، داسې رزق ورکړي چې محتاج چاته نشي. الله د دې درس په برکت باندې خدای زموږ په جنت کې د اعلی مقام تنظیم وکړه، او دا درس خدای زموږ دپاره د جنت ته دننه کېدو سبب وګرځوه. او په وخت ځکه دننه دا کلمې په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد